د مور غوندې ځمکې د پالنې دپاره چیرې چې د پاکستان بر نور فورسز لا انفورسمنټ ایجنسیانو خپل اهلکارانو شهادتونه ورکړي دي، هلته هم د پاکستان پولیس او د بلوچستان پولیس هم خپلې د مځکې دپاره د دې د دفاع دپاره خپل شهادتونه ورکړي دي. د کال 2000 نه د جون د میاشتې پر 2 تاریخه باندې د پولیس کانسټیبل خدایداد شهید جامع شهادت د دهشتګردانو سره په مقابله کې نوش کړي. د خدایداد شهید د پرچمن بایپاس چیک پوسټ باندې هغه وخت ډیوټي ولا چې د دهشتګردانو سره د مقابله وکړ او د وینې د اخر قطرې پورې د دهشتګردانو سره په جوامردي باندې د مقابله وکړه. میاشت د سپتمبر ده او د شهیدانو د دفاع ورځ مازل کېږي د سپتمبر میاشت ده. په دې اکله د بچي زما سره حافظ محمد قاسم صاحب موجود دي، د سبا معلومات کو. حافظ محمد قاسم صاحب تاسو د خپل پلار د شهادت په حواله څه ویل غواړئ؟ موږ په دې باندې فخر کوو چې زموږ پلار د دهشتګردانو سره مقابله وکړه، په شهادت باندې ورسېدی او زموږ دا نور بایګان چې دي هم ودې ته تیار دي د پاکستان او قربانۍ ته. پاکستان زنده باد. او تاسو د څو ورونه یاست او چې پلار مې کله مړ شو تاسو عمر څو؟ زما تقریبا عمر 10 کاله و. نور بایګان در ما ګرده کشران دي. نو د کور گذر بسر مې څنګه دی؟ د کور گذر بس یوه د تنخواه لرو، نورونه روزانه کوي. تاسو په پولیس کې خپله ډیوټي کوئ؟ هو موږ په پولیس کې خپله ډیوټي کوو. د پولیس دپاره د دې وطن د دفاع دپاره نور څه عزایم لري؟ موږ نور هم د هغه سوچ فکر دی چې زموږ خپل ملک دی، موږ به د دفاع کوو. د هر لیول د خطرې سره د هر لیول د خطرې سره موږ دی بچاوو. دا و د شهید خدایداد مرحوم مشر بچی حافظ محمد قاسم صاحب چې دی په خپله هم په پولیس کې کانسټیبل دی. د دا زیاته کړل چې د پاکستان او د خپل وطن د مور غوندې وطن د دفاع دپاره به د دې هم خپلې قربانۍ ورکوي او دی دا فخر محسوسه کوي چې د پلار د دهشتګردانو سره په جوامردي باندې مقابله وکړل او جامع شهادت نوش کړي.